پسینه کې د 9mm او د غټې غټې ګولۍ دننه پرتې دي، خوندا کوي د علماء دیوبند سره په کټ خوند نه کوي. خالد بن ولید هم جړلی و، حضرت شیخ الهند بابا هم دا ارمان کړی و، مدني هم دا آواز چت کړی و، تحریکات هم وچلول، خو غم دا دی چې په کټ باندې ساه ورکړو. یو کس راته وي د شپې مه ګرځه. ما یې ولې؟ وایي هسې نه، ما یې زه خو دقې پسې ګرځم. लोग मौत से छुप के घर चलते हैं, हम मौत की पीछे चलते हैं. نو دا زما کمال نه دی، دا د علماء دیوبند سبق دی. دا د علماء دیوبند مونږ ته سبق دی چې هم شهادتوں کی پیچھے گھومتے پھرتے ہیں احتشامه. نو مونږ ته څوک دا چلونه نه کوي، مونږ د شهادت پسې ګرځو. بهرحال امین ګیلاني عظیم شاعر کله چې مور ملاقات ته راځي، مور خو مور وي، تاسو د هغې اندازه کولی شئ. طبیعت مې لکه ځکه ګډوډ شو، زما مور اوس قریب د دنیا نه تللې ده. تاسو ټول وایئ الله دې درجات بلند کړي. او ما ته یو بلې اخرنۍ بیماره کې وي بچیا زه خو د دعاګانې ډېرې کوم، خو که زه نه وم نو بیا ګزاره کوه، بیا څه کوه، ګزاره کوه. خو زما په خټه کې ګزاره نشته. او یو شیخ صاحب دعا راته کوي چې دا حکمت ماما زما برې ژوند کې راشي. یو حکمت ماما مفتی صاحب نشته، یعنې بیا به کار ډېر سم شي. زما مذهب کې دغه یو ګناه رانه کېږي چې حکمت پکې نشته. بس روان یم. امین ګیلاني د خپلې خبرې ښې نبی علیه السلام وایي دا صفتونه مفتونه خیال یې که چام کوو وایي به یې خوله کې وله خاورې ور واچوه. اوس خاورې نشته چې به یې خپلې خوله کې ور واچوم. خو بهرحال بس وشو رانه، الله دې راته معافي کوي. شرنده منه دی، شرنده منه دی، ځکه چې ما ته د فرهان صاحب هم یو لوی شی وتړو، مالته استغفر الله کو. خیال دی که نه څه شو هغه خطیب صاحب د یو شی شروع کو، خطیب صاحب دی خوا ګوره دا دی او دا دی او دا دی، مې شی ته خطا شي. خیال دی که نه ښه جي. بهرحال الله د اکابرو صفات به بیانو ده، څه مونږ د هغوی د خپو خاورو ته هم نه راځي. دغه امین ګیلاني نو مور خو موري، الله دې بلې مجلس کې د چا میندې وفات شوي دي الله دې مغفرت وکړي، او د چا هغه ژوندی دي الله دې ستاسو دپاره ژوندی لري. بهرحال الله دې زما مور د هغې درجات بلند کړي. او دا کمې منډې تړلې چې دي دا زموږ څلورم پروګرام دی شاید په ختم نبوت باندې. الله دې دې ټول ثواب د نبی علیه السلام د ختم نبوت په صدقې زما مور ته ورسوي. مور راضي په بچی باندې نظر لگی، بچے بچے رے اتنا دبلا فن اتنا پتلا ہو گیا ہے میرا بیٹا، کتنی تکلیفات مشقتیں برداشت کیے ہوں گے. سترگوں کی اوہ کی راضی سپرنٹینڈنٹ آف جیل چکل داولی دا ورتوے اما جان اپنے بیٹے کو منع کر دو، ختم نبوت کی تحریک میں حصہ نہ لے، اس کو منع کرو، ابھی لے جاؤ. میں مجسٹریٹ سے درخواست کروں گا، اس نے وائلڈ اپ کیا ہے، ختم نبوت کی تحریک کو ڈراپ کر دیا. امین گیلانی ابھی ختم نبوت تحریک میں حصہ نہیں لے گا. ماں جلال میں آتی ہے پر جوش کی مور رالا ورتوے اے سپر ڈنٹا دا زما اوخ کی دا دا مور میرا دا شفقت تے محبت تے. امین گیلانی خویاو دے کسل امین گیلانی ما بل جانان دا ختم نبوت نا قربان کریو. اللہ دے مونږ دا سی مین دیم راکی. وس خو سوئی زدغه تم نظم چې د موضوع نه تایو جلسې له لاړ نشي ورې هسې نه دلته کوکر خو دی په هغې کې څه خو دي. او ما مفتي صاحب خو دی پسې ګرځي او مفتي صاحب پرې سرو وینې چې ور روانې خیال دی. مفتي صاحب ما ته یې خېټه کې اومنډال پېنډال او دا ډرکار یې دا چې داسې راکاږي دا ځنکدی دا وایي خوند نه کوي. بس چې ورشي او دا سرې وینې دنه بهیږي ستا پسینه کې د 9mm او دا غټې غټې ګولۍ دننه پرتې دي، خوندا کوي د علماء دیوبند سره په کټ خوند نه کوي. خالد بن ولید هم جړلی و، حضرت شیخ الهند بابا هم دا ارمان کړی و، مدني هم دا آواز چت کړی و، تحریکات هم وچلول، خو غم دا دی چې په کټ باندې ساه ورکړو. اخرنی سبق ختم به کړو. اخرنی سبق ما ته فرهان صاحب وایي چې بل مشر راځي نو ته خبره اوږده که چې هغه راورسي. نو ما ته اهل باجوړ رایات کړه، شهدا کی سرزمین باجوړ والی رایات کړه چې هلته یو ځای کې زما بیان و مفتي صاحب
څنګه چې په میلمستیا کې سم مضبوط دي داسې چې میلمه راټینګ کې به یې پرېږدي نه. ما ته یې اوس راځي بیان جاري ساته، اوس راځي چټونه جمع کېږي په کم 2 غنټو ته بیان ورسېدو خو مشر رانغی. ما ته یې باجوړیانو تاسو ما به دې مه هېروئ چې زما سبا الفاظ ختم شي. دا دیوبندي بچی دی، دا د عطاالله شاه بخاري روحاني بچی دی. زه بیا هغه صفاتو ته نه ځم خو صرف باجوڑیان تو میں اگر ساری رات بولتا رہا ختم نبوت پر انشاءاللہ الفاظ نہیں ہوں گے. میں تکرار نہیں کروں گا، میں تکرار. نو فرحان صاحب چې میلمه را روان دي ته څه وکړه؟ ښه جي په خپله خبره کلک ولاړلی چې پرېږدم دی نه. بهرحال زه 3م چپټر کولاوم ځکه چې جفت خوند نه کوي طاق انسا شریعت هم خوښوي داسې ده که نه. 2 خبرې وشوې، 3مې خبره کوم بیا اجازه تعلم که فرحان هر څه وایي مونږ ته سفر دی او زما دا 3م 4م پروګرام دی په ولاړې باندې. نو بهرحال زه الله دې خیر کړي، ته صرف دعا کوه چې زما د خولې نه هغه الفاظ جاري شي چې په ما کې انقلاب راولي او د دوی دپاره د حوض کوثر باندې د جام کوثر ذریعه وګرځي. نو 3م سبق کولاوم که تاسو د جانان د آقا انعامدار د احمد مجتبی د امام الانبیاء د خاتم النبیین محمد رسول الله د آواز داسې کمزوری دی محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. یاره ستا د لاس نه اخلمه او بیرته در کوم. ماله چای راوړی چې ښه ګرم شي. د انصار والا نه دي، دا زموږ یو سیاسي وینګ دی که نه، دوی پوهېږي چې څوک به کول ډاون کوي څنګه، ځکه دا زموږ ورور دی بچی دی چې لږ څه شي. زموږ د مشرانو پالیسي څه ده؟ انتهایی اعتدال کے ساتھ. نو دا هغه زموږ انصار والا الله دې دوی آباد لري. زه